دا حسد ډیره لویه ګناه ده. دا حسد ډیره لویه ګناه ده. خدای دې چې زموږ حفاظت نصیب کړي. موږ نور څه نشو ویلی، خدای زموږ ته حفاظت نصیب. عوام څه کوي چې نن خواص په حسد کې مبتلا دي. عوام خو به لرې ځای خبر، عوام نه خواص په حسد کې مبتلا شوي دي. دا ډیر ناکاره ګناه دی. یاد ساتئ ښه چې په چا کې دوه کارونه نو د ده په اکاونټ کې به نیکۍ نه جمع کېږي. چې چا کې دوه کاري د ده په اکاونټ کې به نیکۍ نه جمع کېږي. ځان دې هسې نه ستړی کوي. ښه دی به وایي ما تهجد کړي دي، ځان له به یې پړه کې ډېرې نیکۍ پرس کړي، خبر به نه چې د نیکو اکاونټ به یې خالي پروت دي. ښه دوه کارونه، یو چې د چا رزق حرام وي، د چا نوڼی حرام وي که نه، د ده اکاونټ به د نیکو نه خالي پروت دي. دی په تهجدو نه نازېږي، دی په حجونو او په عمرو نه نازېږي چې نوڼی یې حرام وي. ځان له دې قلار کېږي. قلار د ده اکاونټ کې نیکۍ جمع کېږي نه، د ده په عبادت کې قبولیت شته نه، د ده په حج کې قبولیت شته نه. ګرځي دي د کعبې نه ګیر چاپېره، ګرځي دي چغې دي الله ته وخي او په جومات کې د اعتکاف ته کېني، خو چې رزق حرام وکړه د ده اکاونټ کې نیکۍ نه جمع کېږي. دویم چې په چا کې حسد وي، چا کې حسد وي د ده په اکاونټ کې نیکۍ نه جمع کېږي. نبی علیہ السلام فرمایي وی دا حسد نیکی دسی خوری لکه اور چې لرګي خوري، کما تأکل النار الحطب، لکه اور چې لرګي خوري دا حسد دسی دا نیکی خوري. یو حدیث مبارک کې راځي وی دا حسد نیکی خری خری، لکه مونږ چې په چاړه باندې د سر ویښته وخوري صفا شي که نه، دقه شان دا حسد نیکی خری دسی دا اکاونټ صفا کوي. نو حسد او حرام رزق دینه فنا غواړي، د دینه پناه غواړي. بس چا سرم حسد مکوي، چا سرم حسد مکوي. ښکلی علم د چا ویني وای خدای د دوی روزي کې مالم داسې راکړي، ښکلی کور د چا ویني خدای د دوی روزي کې مالم راکړي، ښکلی گاډی د چا ویني خدای د دوی روزي کې مالم راکړي. مونږ چې په لاره گاډی تیر شي نو گاډی به د بل یو ورځ پې مونږ ځان له خراب چې دا به یې څنګه اغوستی، لکه ده دا پیسې څنګه وګټلي، مړه ده ته ګوره دې ګاډي ته ګوره. بس دا چې ولا الله ورکو نو الله پیژندو، ته یې پیژندې چې ته په دې لارو کې کښېنه صرف د یو د بل ګاډي سی کوه. حسد ډېره لویه ګناه ده. دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کوي. چې چا سره څه شی ویني ښکلی وایي خدایه د دوی روزي کې او مال یې راکړي. دا الله درکې خو کمې نشته، تاله به یې درکې او د هغه به مې نو ته یې د ده نه ولیالې. او حسدګر سړی ټول ځان وخوري، دی بل ته هېڅ نقصان نشي ورکولی، خو دنده ټول ځان وخوري. نو حسد ډېره لویه ګناه ده. نبی علیه السلام صحابو ته وی دی دروازې ته ګورئ چې په دې څوک ړومبی راننوت نو دا به جنتي صحابي ټول ورته وګورئ. بیا خو ډېر پاک ده ورو که نه، جنتي به پکې خو وشو دا جنتي دی، دا جنتي دی، دا جنتي دی، دا جنتي دی. وی چې څوک ړومبی په دې دروازه راغی دا به جنتي. صحابه وکتل جو یو صحابي رادل شو، صحابه ورته وکتل عام صحابي دی، داسې مشهور هم نه دی. صحابه ترېنه تپوس کې وی ته څه عمل کوې؟ وی زما خو څه داسې خاص عمل نشته. وی نه شته، خو دې ځکه چې نبی علیه السلام وی چې دې جنتي ته وګورئ، که څوک جنتي صحابي دی نو په دې دروازه به راشي. تا به څه کړي؟ هغه وی یو عمل مې دی نو کیدای شي چې دغه وي. وی څه عمل دی؟ وی دا سینه مې نه ده، دا زړه سینه مې نه ده، دا ټول مخلوق ته صفا پرته ده، په دې کې مې د چا سره حسد او بغض او کینه او ناسودي نشته دی. بس په دې بس دقه عمل دی، دقه عمل دی. ډېر تهجد مه کوه، خو دا صفا کوي، د دې صفا کولو ضرورت ډېر زیات. نو تهجد کې او حجونه کې عمرې کې حسد او د بغض نه دي سینه ډکه پرته ده. هغه ورته وی دا سینه بې صفا ستره ده، چا سره حسد نه لرم، چا سره بغض نه لرم، چا سره ناسودي نه لرم، چا سره کینه نه لرم.